دا کم مور او پلار چې جي د خپلو بچو تربیت نه کوي یا د تربیت اړو خیال نه ساتي، بس بچي ول الله ورکړو چې په کومه لاړه او په کومه راله، کم ځای کې څه وکړه او څه ونه کړه، دوی اړو پروا نه کوي. آیا نو دا څومره د نقصان خبره ده؟ د مور او پلار د په دنیا کې څه میلاویږي او په آخرت کې د مور او پلار څه عذاب دی، څومره نقصان دی وکړو چې د خپلو بچو تربیت ونه کړي. نو دې باره کې زه تاسو ته یو شارټ ویډیو سازوم ښه. نو زه خو به صرف یو حدیث مبارک ویم، یو بله واقع درته ویم چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار واورې ګورې، تاسو ټول نگرانان یې، تاسو نه به د خپلو ماتحتو تپوس کیږي، د مور او پلار نه به د خپلو د بچو باره کې تپوس کیږي. ګورې خبردار تربیت یې ګورې وکئ. یو واقع درته ویم، شیخ زکریا رحمت الله علیه یو واقعي لیکلې ده چې یو بزرګو یو مخبرې والی خوب کې ولیدل. خلک چې ولیدل نو هغوی په کفنونو کې داسې غټ میدان دی، دغه مخبرې والا په کفنونو کې منډې تړلې وای، څوک اخوا منډې وای، څوک دېخوا منډې وای او دا راټولول کوي. اوس بره یو کس دی، هغه بره داسې په دونکاچه باندې ناست دی، بره ځای کې هغه هېڅ څیز نه راټولوي او ښایسته ښه په قلاره ناست دی، غم ورسره د سره نشته او دا لاندې خلک منډې تړلې وای. نو دی دې تپوس کوي جنابو د هغه بره کس نه چې دا بره ناست دی، ته څوک یې او دومره په آرام او په راحت باندې ناست یې، دا غم د سره نشته او دا ټول خلک دا څوک دي او دا منډې تړلې ولې وای؟ هغه ورته وایي جناب وایي دا چې دا څومره خلک ته په دې کفنونو کښېني که نه دا منډې تړلې وایي، دا وایي دا مقبره ده، د دې خلک دي دا ټول او دا منډې تړلې ولې وایي؟ وایي دا چې د دوی خپل خپلوان دي څومره ګیر شاپیره که نه، دوی پسې خیرات او صدقات ورکي نو هغه راټولوي، چا پسې نوافل لالیږلي، چا پیسې خیراتي کړي، څوک پسې نفل وکړي، څوک سبحان الله الحمدلله پسې ووایي، لا ښه دي لا یاد دي، نن سبا خو الله دې موږ ټول ماف کړي، بس نو کو لاړې نو بس خبره دې ختمه جي. نو وایي دا هغه نیکۍ راټولوي، دا تیتر بیتر دا خورې ورې نیکۍ راټولوي او ته وایي څه کوي جي داسې ښایسته بره ناسي او غم درد سره نشته. هغه ورته وایي جنابو وایي زه د دې څیزونو محتاج نه یم. وایي څنګه؟ وایي زما جي الله دې موږ له ټولو داسې اولاد راکړي، الله دې د نافرمانه بچو نه مور او پلار وساتي، الله دې ټولو بچي فرمان برداره کړي. وایي زما یو زوی دی په دنیا کې او د هغه ما تربیت صحیح کړی دی. وایي هغه روزانه ما پسې یو قرآن مجید را ختمې ورلیږي را پسې دی، او توی کم ځای دی پوره معلومات یې کړی. کله چې سحر شو جي دی بزرګ لاړی او چې لاړی تپوسونه یې کول، بازار ته ورسېده، د ده د زوی دکان ته ورسېد، د ده د زوی د حلوایي نه دا میټایي د دې دکان یو او اوس یې څه پخول څه پخلی هم کوي او شونډې هم خوځي. د سلام وکړو، اوله جواب ورکړو، د هغې نه پسې تپوس وکړو دا هغه پلانۍ او پلانۍ یم ښه ټول تپوسونه یې کړي. بیا ورته وایي زویه وایي ستا دا شونډې خوځي ته په دې باندې څه وې؟ هغه ورته وایي جناب زه روزانه په خپل پلار پسې یو قرآن مجید ختموم ولېږم یې پسې. هغه ورته وایي ښه ماشاءالله ماشاءالله. دا خو ورته ونه ویم چې دغه شان ستا پلار ما خوب کې لیدلی دی او دغه شان حساب کتاب دی، خو ویې ورته زویه دا کوم عمل چې ته کې دا راټینګ که دا ګوره پرې نه دی ښه. هغه وایي صحیح ده جي. څه موده پس بیا هغه مخبر خوب کښېني چې ویې لیدو هغه کس اوس لاندې راکوز شوی دی، هغه ځای جي خالي پاتې شوی په کم ځای کې چې پلار به ناسو بره ښایسته په دونکاچه باندې او دې خلکو ته به یې کتله او محتاج نه و د عملونو، هغه پلار هم لاندې راغلی دی منډې تړلی وایي جي دې خلکو کې شامل شوی دی. ده خو ووایي چې سچل شوی دی. سبا چې راپاسېد په منډه منډه لاړی، هغه کس له لاړی تپوس وکړو، دکان کې نو هغه ځای بند و یو قسم لاړی د کور معلومات یې وکړو چې کله هلته لاړی نو پخوا به چې غم وشو غم نو یا به توره جنډه به یا به تور نشان و. نو چې ویې کتل په کور کې دننه د جړا اوازونه راځي او د کور د پاسه یوه توره جنډه ده. تپوس یې وکړو جي هغه نوجوان هم د دنیا نه تللی دی. نو هغه جوان د دنیا نه لاړی، په
په پلار بسې عملنامه بنده شوه پلار د هغه چوت ځای نه لاندې راکوشو ولې محتاج شو نورو خلکو ته نو تاسو ووایه څومره د نقصان خبره ده چې یو پلار د خپلو بچو تربیت ونه کړي او داسې لاړ شي د دنیا نه بس خبره ختمه شي جي او خاص کر جي زموږ چې کوم وروڼه دا خو چونکې په هر ځای کې دي زموږ وروڼه کوم یورپ ته لاړ شي چونکې ما ته خبرې رارسي هغوی د خپلو بچو ګوره د سره بیا پرېږدي مکملې پرېږدي ډېر پکې داسې الحمدلله علما دي پکې په هغه ځای کې هم زما ملګري دي انګلینډ کې هغه ځای کې په خپلو بچو باندې الحمدلله علمونه کړي او مدرسې دي ډېر پکې داسې دي الحمدلله خو څه پکې دا نور هم دي چې د خپلو بچو خیال نه ساتي او چې کم خوا لاړه نو بس لاړه دا ډېره د نقصان خبره ده ولې زما نبي فرمایي د مرګ نه پس 3 څیزونه په کار راځي په هغې کې یو نیک او صالح اولاد هم دی جي نو غرض مې دا هغه مور او پلار د زما خواست دی چې د خپلو بچو ګوره تربیت وکړه جي اسې نه ګورئ چې بیا بوجي اخره کې بوجي بیا یو تپاس کوي او بلې بل تپاس کوي جي اسې نه ګورئ چې قبر کې ما ورته پرېوځو او بیا هم د خپل بچي اډو یادوي نه بس دلدل ته غورځولي دا ډېره د نقصان خبره ده صحیح دی انشاءالله که خیر د خپلو بچو مونږ کوشش کوو کو الله یې راولي او کو نه راولي مونږ د خپل کوشش کوو الله مونږ له د کوشش سره راکوي بدله راکوي صحیح دی جي